بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه او دا وخت موجود یم سوات اسلامپور کې. څوک ورته اسلامپور وایي، څوک ورته سلامپور وایي، خو اصلي نوم یې چې کوم دی اسلامپور دی. دا یو زما په شا باندې تاسو ګورئ چې میوزیم جوړ شوی دی، خو دغه میوزیم چې کوم دی نو بهر نه دی، دا یو کس چې کوم دی په خپل کور کې جوړ کړی دی. هغه کس څوک دی او دغه سوچ څنګه راغلی او دغه سامان یې د کوم ځای نه پیدا کړی دی او ایښی دلته کې څنګه دی او آیا دا چې کوم دی نو رجسټرډ دی که نه رجسټرډ نه دی. دا وخت موږ سره شهزاد نوید صاحب موجود دی، چونکې د سوات صحافي دی. شهزاد صاحب ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم. مهرباني، خوشحاله اوسئ. شهزاد صاحب د دې میوزیم باره کې راته ووایه چې دغه راځو خو بیا بعد کې خو دا جوړ شوی په کوم وخت کې دی او دغه د دې جوړېدو مقصد څه دی او دا په کور کې څنګه جوړ شوی دی او دا رجسټرډ دی که نه دی؟ کبیر خان ډېره مننه ټایم راکولو، خو زه تاسو په اسلامپور باندې خبرو کوم. خلکو سلامپور ځای نوم چې دی اسلامپور دی. اسلامپور په ټوله دنیا کې د صادرو د شالونو په حواله مشهور دی. دلته کې قسمه قسم مردانه او زنانه شالونه جوړیږي چې هغه نه صرف په پاکستان کې بلکې په نور ممالک کې هم خلک خوښي او د 1000 روپو نه والا او په لکو روپو پورې شالونه چې دی په اسلامپور کې تیارېږي. د غوټه انډسټري ده د پاکستان. دلته کې زنانه، نارینه، بوډاګان، ماشومان ټول د دې صنعت سره وابسته دي. دلته کې 40,000 آبادي ده، خو زیاتره خلک چې دي نو بلکې 90% خلک چې دي نو هغه د سلامپور صنعت سره وابسته دي. دا میوزیم چې دی نو دا امیر بابا چې کوم د سلامپور یو ویل فیګر دی، دلته کې د غړي خدمات دي د سلامپور لپاره. دلته کې هغه کړی د کاروباري دی، د دکان د شالونو او هغه دا سوچ و چې زه د اسلامپور لپاره نور څه وکړم. هغه دا سوچ راغلو چې زه په دلته کې یو میوزیم جوړ کړم چې کوم پخواني څیزونه چې کوم دي، کوم زمونږ نوجوان نسل چې کوم دی یا کوم زمونږ د مقامي خلک چې دی چې هغوی یې کړي دي چې سوات تاریخ څنګه و، دلته کې کوم کوم شیزونه زمونږ کلچر څنګه و پخوا، دلته کې زمونږ کټونه څنګه و، دلته کې زمونږ تورې زغرې چې ورته وایي هغه څنګه وې. دا شیزونه خلکو نه هیرو. نو هغه ډېر محنت وکړو، ډېر کوشش وکړو، کلي په کلي وګرځېدو، اوس یې خپل یو ځای کړل، څو سره خپل پراته وو، اوس یې د خلکو په پیسو باندې واخیستل او دا یې وکړه چې غوړ سامان راغونډ کړل. تاسو به دې شا باندې نه په دې کې ټوپک شته، په دې کې پخواني چې د کوم کډې او په سوات کې پخوا به کډو شالونه څنګه جوړېدل هغه څیزونه پکې شته. لیندې پکې شته، دلته کې پڼې پکې شته. د هغې نه علاوه پخواني منګي چې به ګودر ته به خلک تلل هغه منګي پکې شته. کوم په جنګونو کې چې کوم تورې زغرې به استعمالېدې هغه څیزونه پکې شته. پخوا به وړه څنګه به خانکونو کې خلکو هغه پکې شته. خو زیاتره دلته دا څیزونه چې لرګي دي، پخوا به زیاتره څیزونه د لرګي وو، ډېر جینون دي. په دې کې خلک که دا هم وایي چې دا اوسني دي یا چا جوړ کړی شوي دي په اوس وخت کې. خو د دغې لرګي نه تاسو اندازه اخیستی شئ، دا تاسو په شا باندې نه باید ډېر ښه ډسپلې هغې کړې ده. بیا به کې ټول نه قانوني طرف ته کار شو، کوم وګورو چې دلته کې یو سړی چې دا څیزونه راغونډول، بیا هغه یو ځای کې جمع کول، بیا د خلکو نه سینټري فیس اخیستل، دا قانوني دي که نه دي. خو امیر بابا داسې و چې دا چې کله شروع کړو نو هغه اول کې به دا خلکو تفریح دغه کړو چې راځئ او دا اینه. اوس په دې باندې څه ټکټ شته دی؟ په دې باندې اوس دوی ټکټ هم ښودی دی، تقریبا 100 روپۍ پر هیډ یې ښودی دی، که 50 روپۍ پر هیډ یې ښودی دی کتو دپاره. خو دا یو قسم ځکه پیس په هر ځای پکار دی چې خلکو سره د خپل ایکسپوجر یا چې کوم ټایم ورکوي د هغې قیمت ورسره پیدا شي. دلته کې زیاتره موږ ګورو د سوات د کالجونو د سکولونو ماشومان یا کوم مقامي خلک یا ملکي خلک یا غیر ملکي خلک چې کله سوات ته راشي د دې میوزیم خامخا ویزټ کوي. دې کې دوی ښه کار کړی دی چې دا د حکومت پاکستان نه باقاعده دوی یو لایسنس اخیستی دی، رجسټر شوی دی. دې ته بلا د سوات پوهان خلک د ملک او سیاستدانان او داسې نور ماهرین چې دي هغه دې سلامپور ته راغلي او دې میوزیم ویزټ یې کړی دی. او په دې کې که موږ ټرینډینګ وګورو د ارطغرل هغه ډرامه چې وه نو د هغې هغه اکوپمنټس چې دي هغه هم تاسو لیدلي. دا پخواني زموږ د کلچر رنګ شو، د هغې حقیقت شو، خلکو ته به ډاګه کوي او تاسو خپل هم لیدلي چې ډېر ښایسته ځای. بلکل. شهزاد صاحب دا راته ووایه چې دا هر څه مینټین کول او د دې حفاظت کول او مین خبره پکې دغه ده چې ما د پروګرام سټارټ کړم دغه خبرو کا چې په یو کور کې دا ځای جوړ شوی دی. نو د دغه کورس سوچ څنګه رالو؟ دا خو لږ مطلب ډېر دننه هم دی، پکار ده چې بهر وی. نو دغه سوچ څنګه رالو بیا دغه ځای ته راتلل خلکو ته ایکسپلور کول؟ دا په دې کې 2-3 پوینټونه دي. دا اولنۍ خبره دا ده چې دا په کور کې جوړ کړی شوی دی. امیر بابا چې کوم ځای کې پاتې کېږي ما تاسو ته د خدمات د اسلامپور لپاره ډېر دي. هغې مختلف شالونه، د هغې کړۍ چې کوم دي هغه مختلف ځایونو کې لګولي شوي دي. د هغه د غټ دکان دی دغلته. خو دا سامان چې دی نو دا یونیک سامان دی، اوس دا نایاب دی، دا چا سره نه ملاویږي، دا نه څوک اخیستی شي نه دا نه پیدا کولی شي. د دې میوزیم لپاره دغه کور دی. صحیح. نو د دې مینټیننس، د دې خیال ساتل، د دې حفاظت کول، دا که زه یو تھرډ پلیس کې دا جوړ کړم د دې حفاظت به څوک کوي؟ هغه ته الرېډي دلته کسان ولنیولي دي، دلته کې د دې لپاره سپیشل یو ګایډ دی دلته کې، هغه به تاسو ولدلی مې دلته کېږي. د هغه د دې خیال هم ساتي، د دې مینټیننس هم کوي، کوم میلمانه چې راشي هغه ګایډ کوي هم
هغه پراپرلی د دې کار کوي خو امیر بابا خپله د دې کراچي کې مونیټرینګ کوي چې بلې کې سره روان دي سره دي روان کوم شی شته کوم شی نشته غیب کېدل کیمرې ویمرې ته لګېدلي ځکه دا ډېر قیمتي نوادرات دي د سوات بالکل نو د دې خیال چې دی نو هغه لکه سره ساتو په کور کې دا دی ذکر دی چې د دې د کور څخه دغه لاندې سپیس و لوکیشن و نو هغه دا وی چې دا خو دا فری و که دې هغه چې ته لوکیشن چې ته یو دوکان یې اخیستی یو حال یې ولا اخیستی د هغې جدا کرایه نه د هغې پوره بالکل اخراجات پیسې واو نو د هغه له کوشش دا چې فری خلکو ته وښیم خپل کور کو ته وښیم د دې به دوه فایدې یو به خلکو ته فری راشي دویم خلکو ته اکسیسیبل دی درېیم دا چې خیال چې دی د دې ساتل دا به په اسانه باندې کېږي ډیره مهرباني شهزاد صاحب دا وخت که زما کیمرامین تاسو ته وښیي نو دغه دیوال باندې مخامخ کو ګورئ نو ټوپکې دي هغه تورې دي او ورسره بره چې کومې لیندې دي هغه پرتې دي دې خوا که ورسره موږ وګورو نو دې خوا هم پڼې دي او دا روایتي چې کوم شین دي پخواني هغه ټول په دغه میوزیم کې موجود دي او دې کې خصوصي خبره دغه ده چې دا د اسلامپور یو محله ده او په محله کې دغه میوزیم جوړ کړی شوی دی په دې کې دغه هم ویل کېږي چې څنګه زمونږ صحافي رور شهزاد نوید خبره وکړه چې په اول په دې کې چې کوم ټیکټ و اول خو فری و کتونکو دپاره خو بیا چې کوم لوکل خلک دي یا بهرني خلک دي نو 100 نه در 50 نه 100 روپیو پورې چې کوم ټیکټ دی هغه ایښولی شوی دی خو دې کې که موږ وګورو نو په میوزیم کې هر یو شیز موجود دی او خبره پکې دا هم یو ښه خبره ده چې د قانون سره رجسټرډ دی نو دغسې جذبې پکار دي او دغسې کارونه پکار دي یو ښه کار پکار دی چې مخې ته راشي او خلک یې ایکسپلور کې او خلکو ته دنیا ته وښیي نو دا زموږ نن پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان